اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار د خپل پروګرام یوټیوب چینل اسرار خبریال او زما چې کوم د فیسبوک پاڼه ده خیبر اسرار ټي وي د هغې دپاره زه حاضر یم کتونکو او ټول نه مخکې خو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم دا سوال کوم چې زما دغه پاڼه که د فیسبوک ته او که یوټیوب چینل دی دا سبسکرایب هم کوئ دغه ټلی پې هم وهئ چې کوم پروګرام زه کوم نو چې هغه تاسو ته درځي او دغه شانته د فیسبوک دا پاڼه چې کومه ده چې په هغې باندې هم کم څیز راځي نو چې هغه تاسو ته درځي او تاسو یې ګورئ کتونکو دا وخت زه د ضلع خیبر پښتونخوا چې کومه ضلع صوابۍ ده نو په هغې کې ولاړ یم او دا چې کوم پټی دی نو په دې کې مونږپلي چې کوم دی نو دا کرلی کېږي نو دا مونږپلی چې کوم دی نو دا په دوکانونو کې میلاویږي هغه ډېر زیات خوندور او سپیشلی د ژمي د یخو شپو خو بیا ډېر زیات سوغات دی او دا هغه شانته چې کوم دی نو د هر کور دسترخوان چې کوم دی نو لکه د چیسرۍ که آسي او که فرض که میلمه هر څومره میلمانه چې راځي نو مونږپلی چې کوم دی نو دا ډېر اهمیت وړ توکی دی خلک چې کوم دی په میلمستیا کې خلکو دږدي دلته به موږ تاسو ته دا ښایو چې یاره مونږپلی چې کوم دی دا کرلی کېږي څنګه نن سبا سیزن دی ویستی کېږي او دا به هم تاسو ته ښایو چې یاره مونږپلی چې کوم دی دا د ځمکې نه لاندې کېږي او که د ځمکې نه بره کېږي تراخه پکې خواږه پکې څه پکې سپیشلي څه چې کوم دی نو عامي په دغه ټولو حوالو باندې به چې کوم دی تاسو ته مونږ ښایو خبره به کوو چې د مونږپلي ونه څومره ده دانې څومره ده او څنګه کېږي او مطلب دا دی چې د صوابۍ په نور ځایونو کې خو هم کېږي خو په دې وخت کې زه چې کوم دی نو په جلبۍ کې ولاړ یم او شاته را تاسو ګورئ دا په دې پټي کې دا کسان چې کوم دی نو لګیا دي او دا پلي وباسي دغه طرف ته ورځو هغې سره خبره کوو جی کتونکو دا وخت تاسو ګورئ دا د مونږپلو چې کوم دی نو پټی دی او په دغه مونږپلو په پټي کې دا ګڼ شمېر کسان چې کوم دی نو دا ولاړ دي لګیا دي مونږپلي دغه کوي هلکه پخوا به دې له اشر هم کېدې کېدای شي چې دا اشر همي دا فلحال خو چې کوم دی نو دا ده چې مونږپلی چې کوم دی نو دا په ځمکه کې دغه کېږي دا د مونږپلي بوټی دی او دغه شانته دا نال شوي دي دا تاسو ګورئ دا په ځمکه کې چې کوم دی دا نال دی دا دغه شانتي دي دا نال شوی دی ولې که دغه سړی بیا په خپله چې کوم دی نو ښکته پورته کړي او ماما دا د مونږپلۍ چې کومه بوټی راویستی شو نو دا د ځمکې نه دا په ځمکه کې لاندې کېږي دا یې مونږپلي نیولي دي دا که موږ داسې لږ بره کړو مزیدار غونته کې راشي نو دا دغه شانته دا ایستی کېږي او دا تاسو وګورئ دا هم د رور چې کوم دی نو دا ویستو دلته مخامخ او لږې بره ونیسه خیر دی ډېر پکې مزیدار هم دي دا اوس ګوره وباسي دغه شانته په دې طریقه باندې دا تاسو وګورئ دا یو بل بوټی تاسو وباسئ دا ایستی کېږي او ډېر زبردست خیر ده په طریقه باندې چې لاندې ته په ځمکه کې چې کوم دی نو پټ نه شي دغه شانته دا ایستی کېږي او بیا په دې پورې دا دانې نښتې دي دغه هم نښتې دي دا وګوره ډېر کلاسیک سیسټم دی د مونږپلي د دانو دغه هم نښتې دي او دا چې څنګه راوباسي دا دی لګیا دي نو بیا دغه دانې ته تاسو شوکوئ راشه دانې ته شوکئ او دغه کې اچوئ په دې بالټۍ ورسره چې کوم دی نو یخودی دی او په دې کې اچوئ او څه پکې هلکه پاتې کېږي لکه دا تاسو پرېښودل دا ولې دا کچې دي دې خوا ماته لږ وګوره کچې دا دي کچې دي ښه دا راته اوس ووایه چې تاسو په دې مونږپلي چې کوم دی دا کرلی کېږي څنګه لکه د جوارو د غنمو شانته خلک کر کوي که نه په لاسو باندې دانې اچوي نه نه جی ټکټر له نلو لږ ماته لږ ګوره دا ټکټر له نلو دغه شانې ړومبې دا پوستک لرې کړو دغه شانې بیا ټکټر له ونلو پوستک دې لرې کوي او هغه دانې یا کچه دانې دغه کوي لکه مطلب ته چې پوستک هسې لرې کړه دغه شانته لکه دا پوستکی تاسو لرې کوئ بیا دغه دانې چې کوم دی دا کرئ د جوارو شانته او بیا چې کوم دی نو دا راخېږي او دغه شانتې بوټي ته جوړېږي او بیا یې د ایستو دغه طریقې کار دی چې کوم دلته دغه کېږي ښه نو دا په کوم سیزن کې کېږي بس دا سیزن دی د جوارو سیزن چې کوم دی لکه جوارو په سیزن کې کېږي اوړي کې څومره پټی څومره پیداوار کوي یاره جي کنال دا 2-3 بورې کوي ښه ماته ښه
کنال 2-3 بورې کوي. نن سبا خو مطلب دا زما په خیال پلی ګران دي جی ځکه چې دغه ډېر زیات دی. بس 18-20 هزار پورې خرڅېږي. 18-20 هزار پورې لکه پوره بورې جی 50 کیلو 50 کیلو په 18-20 هزار باندې. ښه تاسو ته دا ووایه چې خپل نوم راته ووایه دا راته ووایه چې په ثوابۍ کې دغه چې کوم دی دا اوس ولې ووایه په ثوابۍ کې هلکه په کومو کومو ځایونو کې پلي کېږي؟ په ثوابۍ کې پر ځای کېږي. خیر د خاص چې کوم مشهور شګه دي کې ډېر کېږي. شګه کې په شګه کې. جی نو راشه بس تاسو ووایه خیر ده دا ته ووایه امیر صاحب خیر ده زه مړه خفه کېږم داسې لږ نور ته ودرېږه دغه شانته ځه ووایه جی ووایه. نو بس پلی دلته تاسو په جلبۍ کې او په جلسه په لاهور په میرا او هغه نور چې د میسا او نندرګ د زموږ علاقه نه ده او بد کېږي په دغه علاقو کې د موټروی نه چې کوم هغه طرف ته دې طرف ته ځمکې دي دغه مطلب دا دی چې لکه په هغې کې هم کېږي. خو دا راته ووایه چې دلته د اوبو ځمکه چې کوم ده نو ښه پلی کوي که چې کومه لکه باراني هغه ښه کوي؟ دا باراني چې ده نو دا لږ ښه پلی کوي. ښه باراني ښه پلی کوي. او د پلي دپاره لکه مطلب چې شګلنه ځمکه پکار ده. شګلنه ښه او لکه دغه څنګه تاسو ګورئ لکه دا اوس مطلب دا دی چې په خپله باندې ښه پلی سپینې د شګلنې ځمکه چې کوم دی نو لکه پلی سپینې دا تاسو وګورئ دا پلي چې کوم دی دوی لرې کوي لګیا دي او دا بوټي راوباسي. دا وګوره ډېر زبردست بوټی راغی ډېر ښایسته او دا هم دغه زمیندارو د دې خلکو محنت او خواري ده چې زمونږ د کورونو د میز دسترخوان یې ښایسته کړی ماسخوتني د بیټکونو ښایسته کوي د حجرو ماسخوتني ښایسته کوي. هسې په ثوابۍ کې حجرې ژوندی پاتې دي باقي خو حجرې شته هم نه او پښتنو خو حجرې ختمې کړي دي. موبایل چې کوم دی نو هر سړی په خپل کټ کې د خپل ځان پورې ساتلی دی خو چې څنګه په ثوابۍ کې حجرې ژوندی دي نو همدغه شانته د دې ځایږي خلک چې کوم دی د دغه حجرو ژوندو ساتلو دپاره د هغې لوازمات چې کوم دی نو هغه هم نه ختموي. دلته ګني هم کېږي دلته تماکو هم کېږي خو مونګفلي چې کوم دی نو دا هم یو ډېر ښه پیداوار دی او دا دغه شانته ایستی کېږي. یو ځل نیم به زه بیا وښیم چې مونګفلۍ چې کوم دی دا په ځمکه کې کېږي. دا یې بوټی دی او دغه دا بوټی اوس ګوره وباسي دا وګوره او دغه یې راوختو دا دانې چې کوم دی دا په یخ کې نیوی کېږي او د دې ځایږي نه دا بیا تاسو چې کله دغه شي نو دا بیا چې مارکیټ ته ځي نو بیا یې خلک اومه وړي د دې ځایږي نه که نه پاخې وړي څنګه اومه وړي بیا ول هلته بوټونه دي ښه اول پخوي هلته اومه یې د دې ځایږي نه پټونو لکه اومه ځي او بیا مطلب دا چې په بټونو کې پخېږي او بیا دوکانونو ته ورکړی کېږي. او ښه دا یو بل ورور لګیا دی د سره به هم خیر دی لږې خبره وکړو د ده نمایندګي به هم راشي. ورور دا راته ووایه چې څومره ورځې وشوې چې دا پټی تاسو شروع کړی دی؟ یاره کم از کم 15 ورځې وشوې دا موږ چالو کړی دی. 15 ورځې وشوې چې چالو کړی دی. 3 کسان یې پکې؟ نه ګڼ یې 8 کسان لګیا دي. ښه 8 کسان لګیا دي. دا وګوره دا تاسو پلی راوایستو ډېر زبردست بوټی دی او ډېر زبردست پلي چې کوم دی نو نیولي دي او دلته پکې تاسو ته دا پته لګي چې دا کچه ده دا پخه ده؟ بالکل لګي. نو تاسو هغه دانه بیا نه ورکوئ که نه؟ نه کچه ته وباسو درکو. ښه کچه ته وباسئ بوټي کې پرېږدو. ښه په بوټي کې یې پرېږدئ. ټیک شوه دا چې ما ټول پوخ پلی وشو دا تا پوخ پلی وشو کو ټیک شوه او دغلته لا نور پخه لګیا دی شو کېږي. به هر حال دا کتونکو مونګفلی دی چې دغه بوټی دی دغه طریقې کار دی په ځمکه کې کېږي او د جوارو شانته د غنمو شانته کرلی کېږي په ټیکټر باندې شګلنه ځمکه ورله پکار یو د ثوابۍ سیمه چې کومه ده د دې دپاره په خیبر پښتونخوا کې ټیک ټاک پیداوار چې کوم دی دلته کېږي. دغه تاسو وکتل چې د مونګفلو خبره وه او د زمونږ هغه دسترخوانونه چې کوم ښه دا به هم وښیو چې دا بیا دلته چې کله دغه بالټونه راشي نو دلته بیا دا دغه شوي دي دا نور ته چې کوم دی اچولی شوي دي ځکه چې چونکې په شګه کېږي نو شګه دغه کوي نه دا بیا په نور کې اچولی شوي دي او دا هم وګورئ تاسو دا لکه ستش سړک خو بهرحال دغه د مونګفلو سلسله وه چې تاسو ته مې وښوه او ما له اجازه راکئ زما د فیسبوک پاڼه خیبر ټي وي اسرار او یوټیوب چینل اسرار خبریال چې کوم دی دا سره ګورئ او نوي معلومات حاصلوئ د الله په امان.